سردار صاحب عجبه خویونه درلود، یو عجبه خپلوان و په خپلوي کې یو عجبه خپلوي درلود، په قرابت کې یو عجبه قرابت درلود، په عزیزګلوي کې د عجبه یو عزیزګلوي کوله. د ده بعد به خلکو راته ویل چې د ما سره دا وکړه، د ما سره دا رقم وخت راکړي، د ما سره داسې ښه خبره وکړه. زه ګای حیران سم چې دا د کول څنګه په یې کړه ځان، دا د ساتل څنګه. هغه صاحب ناست دی، د ده سره ډېره ملګرتیا کړې ده. زه د ده د ملګرو سره چې ګای کښېنم، دوی چې مجلس راته کوي، د ده چې هغه دغه راته ښیي، ډېر نرمګویه سړی و، صفاګویه سړی و، خو ډېر پوه سړی و. ضروري نه و چې د هرې خبرې جواب یې ویل، د جواب ځای ته به خود کتلي او کوشش یې دا نه کوئ چې خامخا به د ده سره سیالي کوم، ته چې غلطه خبره کړې یا بل یا څنګه. دا یې ګرده په ډېر ښه عمل باندې، په ډېر ښه طریقه باندې دا هینډل کول. زه ګای سوچم د کاري صاحب ناست دی، موږ ته به حیثیت پارټۍ په 2014 کې یو شخړه پېښه شوه. دا کاري صاحب د یو درنه شخړه په ډېر اسانه حل کړه. دلته سلطان خان لالا زموږ د پارټۍ، زموږ د قام خانانو مشرانو خبره وکړه. زما بچم دغه وي، کوشش به مې دغه وي چې زه د سردار صاحب په لار روان شم. په کوم ځای چې غلطېدم، دوی مو په اوږه ټکوئ، ته یې غږ په راکوئ، زه ستې په غږ بد نه وړم، خامخا یې راته کوئ. زه دا راغلي ټول عزیزانو، قریبانو، دوستانو، د پارټۍ ملګرو چې د ګردو کور ودانۍ وایم چې د موږ سره په دا غم کې شرکت وکړي. دا تاوان غټ و، ما یې کډه وړلی هم نه سوی، دا بار ما یې کډه وړلی هم نه سوی. بیا چې کوم د سردار صاحب په ځای مو زه کښېنولم، دا بار یې کډه ما وړلی نه سوی چې د ټولو عزیزانو قریبانو د ما سره وست، چې د ټولو کور ودان. سردار رضا محمد د بړېڅې د دې نامتو قبیلې انتهایی سیولایز، تعلیم یافته، باوقاره او ډېر نرمګو لکه ملګرو چې وویل، او ډېر اندوشه دې انسان چې دا د لیکچرشپ د استادۍ دا ټولې مرحلې د تېرې کړې وې، او د په لومړي ځل باندې د پښتونخوا ملي پارټۍ سره په داسې وخت کې چې ټول افغان ملت ته یو ډېره بده پېښه وه او خلکو له وامه د دې تحریک نوم نه سوی اخیستی، نو سردار رضا محمد بړېڅی په ننګ افغاني باندې راولاړ سو او د خاني شهید سره څنګ په څنګ ودرېدی، او بیا تر اخري سلګۍ پورې د ده تر ناجوړي پورې چې موږ به وختن فوختن د ده پوښتنې له به راتلو او دلته به مو دی لیدی، تر اخري سلګۍ پورې د خپل قام د وطن په عزت پر آبرو باندې هېڅ قسم کمیټمنټ نه وکړی او هم په دغه لاره کې خپل ژوند ورکړی. یو فکره د عالمان دلته ناست دي، کل نفس ذائقة الموت. که د سردار صاحب 1000 کاله عمر وی، خو یو ورځ به دی راتلی چې دی به له دې جهان فاني څتلی. مختصرا دا چې که د ده 80 کاله عمر و چې 85 کاله عمر و، ته یې راسئ د دې لټنه وکړو. دا پر لواړه و، زه له ده سره ډېر نږدې پاتې شوی یم. که اول د قومي اسمبلۍ ټکټ چې پارټۍ ده ته ورکړی، د دې کوټه نیونې تر پنجپایي پورې پر دا ټوله لار، دا سفرونه، دا مجلسونه، او بیا چې دلته د صوبایي اسمبلۍ ټکټ ده ته ورکړل سو، دا ټوله کمپین ما چلوی. ملګري وو، ډېر ښه ملګري ځوانان را سره وو، خو د سردار رضا محمد هغه دوی چې لوړوالی بیانوي، لوړوالی دا و. رضا محمد دلته ملګري ناست دي، ګواهي به ورکوي چې کله دی منسټر سو، نو د ده دا د سکالرشپ په څه نیولې تر پوسټینګه پورې دا ټوله د قام او د پارټۍ په هغه ادارو پرېښي وو چې دوی کومه لاره وټاکله، دی به پر هغه لاره تله. زموږ په علاقه کې یو مجلس و، د ما ته ویل چې ته به خامخا راځې. نو زه چې هلته ورغلم، د طالب علمانو دپاره په 100 د سکالرشپ چیکونه جوړ کړي وو. د هغې ملګرو ته ورکړه، ما ته ویل نور په مجلس ته ښه پوهېږئ. ما زم ډېر نه ګاږم، یوه خبره کوم، دا خپل ملګرو ته کوم، دا ځوانانو ته کوم چې و ملګرو، یوې خبرې ته به ډېر سوچ کوئ چې دلته زموږ سردار رضا صاحب خپل ژوند په کوم شرافت، په کوم پاکي، په کوم ایمانداري جوړ کړی دی.
زه ساده دا مثال کوم دا هغه سپین د کتابي ټکری دی چې پر دې باندې هیڅ قسم داغ نسته خدای ناکرده که په دې کښته بدعملي وکړله یو دی کار مه وکئ دا داغ به سردار صاحب په کالیو باندې بیا به موږ ته ټوله پریشانه یو نو سردار صاحب ملګرو وویل د ده میلمستیا د ده پالنه د چیمبر په معنا دلته لیاقت هغه ډېر ښه مجلس کوي خو یو اړخ چې د نه کوي بیان هغه دا و چې کله دا د بوستان انډسټریل زون جوړېدی د دوی د چیمبر اف کامرس میټینګ و ده ما ته ټلیفون وکړی ولو لالا ته راسه په دې کې به ته تجاویز راکړې ما ته په دې فیلډ کې ماهر یاست زه بالکل په دې کې انپړ یم ما بې سیاسي عمله په ژوند کې دا یوه ډبره پر بله ډبره نه دی شي ما د ژوند یوه چاره نه ده کړې ویل ته راسه بېرته هم ستا مجلس په کار دی نو هلته چې ورغلو ده ویل چې زه په دې کار لګیا یم چې دا زموږ وطن ته موږ له دې ځایه سیب وړو په مارکېټو کې خرڅوو ټماټر په 5 روپۍ چلی ولې موږ دلته داسې فیکټریانې ولګوو ولې دلته د مربې داسې کارخانې نه کړو جوړې ولې دلته د سیب د خوندي کولو د مربې کارخانې نه کړو جوړه چې دا زموږ د وطن زمینداران او د دې وطن ولس له دې څخه ګټې واخلي نو ما پاک کې یو خبره وکړله ما دلته دا ستا ملګري چې دي زه به دا خبره وکړم چې په دې فیلډ کې ته تنها یې ستا خواهش او د دوی د خواهش په مابین کې یو کوچنی داسې فرق سته دلته ملګري به لګیا یي هغه به کوشش کوي چې ورور د ایران د چیمبر اف کامرس د هندوستان د چیمبر اف کامرس هلته د اسلام آباد د چیمبر اف کامرس سره خپل اړیکې و دې ته اولویت ورکړي او ستا اولویت چې دی دا مځکه ده دا وطن دی بیا په دې کې دی بریالی سو بیا هغه مځکه دا ټوله دغه کړه که څه هم په هغه معنا تر اوسه پر هغه عمل درآمد نه رسوي مختصرا دا ده چې وروره سردار رضا محمد بړیڅی چې زموږ له مابین ولاړی لکه ما چې مخکې وویلې دا د ده مرګ ډېر بې وخته و دا یو سنجیده سړی دا یو فامیده سړی دا یو دوراندیشه انسان و دا په داسې کورنۍ کې زېږېدلی و چې دا بنیادي طور د کوټې په ټوله عالمانه په هغه فاضلانه کورنۍ کې د ده پیدایش شو چې د دې د شرافت د کوټې د دې زاړه باشندګان چې دي دا د دې خبرې قسم خوړی سي چې ورور دلته که فتح محمد خان و محمد خان و که دلته سردار رضا محمد بړیڅی و که دلته دوی زموږ همزولي دي فدا او نورالله او دا ډېر ځوانان دي سردار دین دا زموږ انتهایي کشران دي دا ټولو د کورنۍ د دوی د شرافت خلک به په دې معنا بالکل عهد و پیمان کوی سي